مسله راغله نو موږ به یو کال د دې ذمهواري د خپل شي چې خو دا یوه لمده کاشوغه نه مني او یو فرج کې ښودل د دې مناسب نه ده. خانجي ستا نوم څه دی د کوم ځای نه راغلی او ګبین له دلته ولې راغلی؟ ته کوزدیر تالاش بازار کې د دې دکان دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وخت چې قدرمنو کتونکو د کوزدیر تالاش بازار کې ولاړ یم. تاسو ګورئ شیر محمد انسانس تالاش او د نور سيزونو علاوه د د سره چې کوم دی نو اصلي ګبینان چې دا ملاویږي د نږدې کومه دا کم وخت نه دی کاروبار کوي او کم قسم ګبینان ورسره ملاویږي او دا ګبینان چې کوم دی نو دی په کومه حواله باندې دیتا اصلي وای په دغه حواله باندې به د شیر محمد خان سره چې کوم دی نو خبرې کوو دغه دکان ته ورځو دغه ګبین به هم تاسو ته ښایو او ورسره به چې کوم دی نو د هغې سره خبرې هم کوو چې څومره وخت نه دی دا کاروبار کوي. خو یو نظر د تالاش په بازار باندې دا د تالاش بازار دی چې دلته د ټریفک جام مسله چې کوم دی نو هغه همیشه دپاره موجودي او دغه شانته دې طرف ته هم که مونږ وګورو نو موجودي. خو د شیر محمد خان دکان چې کوم دی نو دې ته به مونږ ورځو. دا شیر محمد خان زما په خیال چې موجود دی ناست دی شیر محمد خان. دا هغه دی چې ما تاسو ته بهر خبره وکړه او د دلته د اصلاحي جرګې مشر پاتې شوی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. د عثمان خیلو قبیلې هم په مشرانو کې چې کوم دی نو هغه شامل دی. مرکزي چې کوم مشران دي دا بیا د شیر محمد خان زوی دی چې په دې دکان کې ناسي کم ټایپ ګبین دی لکه شیر محمد خان صرف په دې وخت کې چې کوم دی نو دا ګبین دلته پروت دی. دا د کچو مچو ګبین دی دغه ګوګۍ پکې تاسو ګورئ بیخي سپیشل اوریجنل دی او دا چې کوم دی دا کوره مچو ګبین دی دغه هم ګوګۍ دي او سپیشل دی. دې نه علاوه لکه بل شته دا چې کوم دی نو یو بل قسم اوریجنل ګبین دی. د دې دا رنګ چې کوم دی نو دا زیړ دی او یو سپینو خو په دې باندې به بیا خیر د خبره کوو چې دا ولې چې کوم دی دا دې نه علاوه د شیر محمد خان سره دا بیخي سوچه غوړي چې کوم دی اوریجنل د غواو ځکه چې زیړ دي دا هم میلاویږي. دا پکې چې کوم دی نو بیا اوریجنل ګوګۍ دي که د چا په ګوګو کې چې کوم دی نو خوښي دا بیخي چې کوم دی نو اوریجنل ګوګۍ دي او دغه د هغې نه بیا لاندې چې کوم دی نو دغه تلی دی. بهر حال شیر محمد خان چې کوم دی نو د ګبین سپیشلیسټ دي او ورته سوچه غوړي هم چې کوم دی نو دلته کې میلاویږي. شیر محمد خان صاحب دا راته ووایه خیر د خبره لږه تیزه کوئ چې دا ګبین د کم وخت نه تاسو دا کاروبار کوئ او دا څو ټایپه ګبین دی او څه سپین دی او څه سور رنګ راوړي دا ولې؟ السلام علیکم. اسرار خان ډېره مهرباني ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته ټیم راکړو. زمونږ دا کاروبار تقریبا د 1976-77 نه دی. اول زما والد صاحب دکاندارو دا هغه وخت نه مونږ به دا ګبین وطني ګبین او سوچه غوړي دا به مونږ ساتل نو د دې زمونږ سره ډېر وخوښ و. په دې کې را تاسو چې کومه خبره وکړه دا سپین ګبین د دې مني د موسم ګبین چې کوم راځي نو دا سپین هم یو دا لکه په نظر باندې ډېر ښکلی او مزیدار راځي او دا کوم چې سور ګبین دی نو دا د اړ د مچو دی. دا د ګرمۍ د وخت د اوړي د ګبین دی. بس دغه فرق دی. نور مونږ وطني ګبین ساتو خو مزیدار ښه صفا سوتره او په دې کې پارم مارم یا داسې شی نشته دی. دا صرف یا د کورونو دی یا د غره دی. نو د کورونو ګبین بیا د هغې نه یوه درجه لږ د هغې د غر نه چې کوم ګبین راځي دا سپین مزیدار نو دا بیا په اوله درجه کې دی او د کورونو د ډډونو دا چې کم دی نو دا بیا په دویمه درجه کې دی او نور بالکل د ذمهوارۍ دی د ګارنټۍ دی بالکل څه مسله وکړي. کم ځای ته خلک وړي ستاسو نه بهر دنیا چې یاره چې زمونږ نه خو دوبۍ ته ځي سعودي ته ځي انګلینډ یورپ ته ځي جرمني ته ځي چې کم خلک په ورسیز کې دی ټولو ملکونو ته زمونږ نه ځي او په ملک دننه هم زمونږ نه لکه چې څوک پېښور ته اسلام آباد ته د چا سیکرټریټ کې کاري یا ډاکټرانو سره کاري نو زمونږ نه هغو لږ ګفټونه وړي او دلته لوکل هم زمونږ نه ډېر خرڅېږي. ډېر خلک ځان نه مري او ډېر خلک د بیمارانو دپاره مري. دا خاص کر چې د یخنۍ دا موسم راشي ټوخی زکامي سینه خرابوي په دې کې پکارېږي
نو لوکل هم خرڅېږي بار ته هم ځي او زمونږ دا دوکان الحمدلله اول زما د والد صاحب په نوم او بیا زما په نوم باندې دا په سوچو غوړو په ګبین باندې ډېر زیات مشهور دی او زمونږ یو کال ګارنټي سړي له ورکو چې د دې کې څه مسله راغله نو موږ به یو کال د دې ذمهواري د خپل شي خو دا یوه لمده کاشوغه نه مني او یو فرج کې ښودل د دې مناسب نه دا بیا داسې دغه کېږي نو مونږ ورته دا وایو چې یاره تاسو لمده کاشوغه یا چې ګبین له ګوته سړی ورلي نو په دویم ځل بیا نه ورلي د دې سره دا بیا ترکیه کېږي خرابېږي دا یو مرګره دلته کې راغی او دی هم ګبین اخلي خانجي ستا نوم څه دی د کوم ځای نه رالی او ګبین له دلته ولې رالی زما انس نوم دی شمشي خان سره تعلق ساتم او نور هم ډېر ځایونو کې راغیستی دی خو د دې ځای نه هم درېیم څلورم ځل دی یو میاشت دوه مخکې مو هم سعودي ته اټلي ته لېږلی یورپ ته او اوس دوباره یې ډیمانډ وکړو چې هم هغه ګبین موږ لا راولېږئ خان صاحب تاسو وکتل چې کوم د ګبین کاروبار کوي د دې موږ نه علاوه د سیاسي او سماجي او ورکر هم دی او د عثمان خیل قبیله سره تعلق دی نو په دغه حواله خو د مخکې مونږ انټرویو دغه کړي جو بیا هم په دغه حوالو به سره بیا خبرې کوو خو نن چې کومونه هغه د ګبین په حواله تاسو وکتو مال اجازه راکړئ د الله پامان ډېره مهرباني شوه